نن 5 اگست دی او په 5 اگست باندې زمونږ د لیډر عمران خان صاحب چې کوم دی نو په جیل کې 2 کاله وشو او دغه 2 کاله په هغه چې څومره سختې تېرې شوې یا پې کومې سختې تېرېږي نو مونږ به د خپل لیډر دپاره هر ممکن هر حد ته به مونږ ځو انشاءالله تعالی مونږ به زمونږ عمران خان زمونږ لیډر دا به مونږ رازادو یوه دویمه چې کومه څومره مو زموږ لیډرشپ دی ورکران دي کارکنان دي او هغه کېدو بند دي نو انشاءالله تعالی هغه به مونږ رازادو که خیر انشاءالله تعالی او مونږ به تر هغې پورې دا جدوجهد جاري ساتو چې په دې ملک کې تر څو پورې حقیقي ازادي نه ده راغلې او عدلیه مضبوطه شوې نه ده ځکه چې د عدلیې سره د خلکو څه وکړو نو هغه تاسو وګورئ نو په ټوله دنیا کې چې کوم دی نو په هغه آخري ملکونو کې 2-3 کې په آخره کې په ټاپ ته په ټاپ دویم دریم ده نو دا ډیره د افسوس خبره مونږ به کوشش مونږ دا جدوجهد چې کو دا د آزادې عدلیې دپاره هم چې کوم دی نو مونږ دا جدوجهد کو چې عدالتونه آزاد شي ججان په خپله د قانون د آیین مطابق چې کوم دی نو فیصلې کړي دا نه چې څوک وله تماچه په سر کړي او د هغه باندې هغه فیصلې وکړي او پارلیمنت مضبوط شي چې څومره هم فیصلې کېږي چې هغه د عوامو نمایندګان چې کوم هغې منتخب کړي دي او هغه پارلیمنت چې کوم دی نو په هغه ځای کې د ملک او د قوم او د غریبو عوامو دپاره چې کوم دی نو هغه ځای کې فیصلې وشي او دا غریب عوام دا روچت شي نو مونږ دا څومره جدوجهد دی د دې ملک دپاره دی د دې غریبو عوامو دپاره دی د عمران خان دپاره دی د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم کارکنان دي دا جدوجهد به جاري ساتي انشاءالله څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو مونږ به اوس دې ټیم کې څومره زمونږ قافله ده نو مونږ به اوس مردان ته ځو د مردان نه پس په ټول پارلیمنټیرین چې څومره هم دي هغه به چې کوم دی نو مونږ یو ریلي کیږو د هغې ځای نه پس به مونږ بیا فردر چې کوم دی صوابۍ ته ځو په صوابۍ کې به خپله امبار انټرچینج باندې به خپل چې کوم دی نو پروټیسټ ریکارډ کو مشرانو خوښه ده چې مشران وی چې دلته پړاو کو نو دغلته پړاو کو کینو به درنه به ورکو کو وی چې یاره مونږ نیکسټ لایحې عمل ورکو د هغې دپاره پراپر چې کوم مشران څه ډایرکشن ورکړي نو هغه به مونږ انشاءالله تعالی کو که خیر دا تاسو وینئ لکه په دې څښا ګرمۍ کې تاسو بار وینئ دا ګاډي وینئ دا خلک وینئ دا جذبه ده دا چارج ورکر دی مونږ د پاکستان د آیین او د قانون د لاندې چې کوم دی مونږ دا خپل جدوجهد او دا پروټیسټ او دا درنې او دا هر څه چې دي دا مونږ د پاکستان د آیین د لاندې کو او دا ډیر اګریسیو زمونږ ورکر دی دا ډیر کارېدلی دی دې ټیم کې زمونږ په خان صاحب باندې مونږ ډیر زیات خفه یو زمونږ لیډرشپ چې کېدو بند دی په هغې باندې زیات مونږ خفه یو او بله زه په دا څومره د افسوس خبره ده چې زمونږ ریزرو سیټونه چې کوم دی نو نورو پارټو له ورکړی شو او دې نه چې تپوس وکړي نو هغه وي چې دا حق د دې دی دا حق د دې دی او بیا هم چې کوم دی نو څوک یې په ټاسونو ګټي څوک په ټاسونو باندې دغه کي څوک یو شانتې دغه کېږي نو دا څومره د افسوس خبره ده او ظلم دی انتهایی او بل دا چې کومه په فام 47 باندې چې کوم ایم پی ایګان دي والله چې هغې په خپله باندې وي چې لکه مونږ نه ووټ غوښتی خو بس دا زمونږ د دې ملک بدقسمتي ده چې دا ترکې طرف ته چې کوم دی نو څوک نه پرېږدي نو انشاءالله تعالی مونږ به خپل جدوجهد جاري ساتو انشاءالله